السلام علیکم ملګرو. جنید خان ما عمران خان د جین نه فلسطین مسلمانانو د پاره یو اهم پیغام جاری کړی دی. بل د عمران خان وکیلان چې کوم دی غي عمران خان سره په جیل کې ملاقات شوی دی چې په دغه ملاقات کې عمران خان وکیلانو د پی ټی آی ورکرانو حواله سره عمران خان ته اهم خبرې کړې دي چې دا غي جواب ولا عمران خان ډیر زبردست ورکړی دی. بل امیر مقام چې کوم دی نواز شریف د خپل گاډي نه کوس کړی دی او دا غي په ځای د امیر مقام په ځای خپل لور مریم نواز ځان سره کېنول دی او امیر مقام په لاره کې د خپل گاډي نه کوس کړی دی. جی په هغه باندې به هم لږ ډیټیل سره خبرې کوو. خو بل د سایفر کیس ضمانت درخواست باندې به فیصله چې کومه ده هغه بنن کیږي نو کې دی شي عمران خان ته رهایی ملو شي لګي خو نه شي رهایی ولا ملو شي ځکه دا کم حالات جوړ دي. بل طرف ته نواز شریف ته چې کم پروتوکول ورکیږي نو لګي نه شي عمران خان ته رهایی ملو شي. خو په سایفر کیس کې چې د عمران خان وکیلانو کم ضمانتي درخواست جمع کړو په هغه باندې بنن فیصله کیږي. جی بل عمران خان ته ضمانت ملاویدل په هغه باندې بیا بعد کې خبره کو چې کله دا کیس سماعت شي هغه باندې بیا ډیټیل سره خبره کو. بل پی ډی ایم حکومت 10 ارب روپۍ صرف میډیا ته د لپاره ورکړي وي چې میډیا دا خبره وکړي په میډیا باندې خو کلیام دا خبره وایرل شي چې پی ټی آی سوشل ورکران په 20000 روپۍ باندې په 20000 روپۍ تنخواه باندې پی ټی آی سوشل ورکران ساتلی وو چې به د پی ټی آی ډیفند کولو د پی ټی آی د لپاره په سوشل میډیا کمپاین چلولو د 20000 روپو خبره کار کولو د لپاره پی ډی ایم حکومت میډیا ته 10 ارب روپۍ ورکړي وي. نو دا هم د سوچ خبره ده چې صرف د 20000 روپو مطلب خبره ښکارا کولو د لپاره پی ډی ایم میډیا ټول سمره هم الکترونیکس میډیا د کم مین سټریم چینلز دي هغه له 10 ارب روپۍ ورکړي وي. بل ټول نړۍ خبره موږ د عمران خان حواله سره په دی ویډیو کې کو دا خو تاسو را ما هډلاینز شریک کو. اوس ټول نړۍ خبره د عمران خان حواله سره کو چې عمران خان د فلسطین حواله سره سوي کم ملاقات چې د عمران خان وکیلانو سره په جیل کې شوی دی. په دغه ملاقات کې عمران خان د فلسطین مسلمانانو حواله سره ویلي دي چې په فلسطین کې په مسلمانانو ډیر ظلم کیږي او دغه ظلم ته د جنگ نوم ورکړل شوی دی. جی چې دا جنگ دی په دغه جنگ کې د مسلمانانو ډیر زیات ظلم کیږي په مسلمانانو باندې. عمران خان د نگران حکومت نه هم ګیله کړې ده چې پکار و چې په دغه مظلوم چې پکار و دغه مظلومانو د پاره دغه فلسطین مسلمانانو د پاره आवाज اوچت کړو او دای هم ویل دي عمران خان چې زما یقین نشي چې نواز شریف د فلسطین حواله سره صرف لهم کولو کې خبره خو لا ډیره لوی خبره ده او زما یقین نشي چې نواز شریف د فلسطین حواله سره خبرو کوي. بل طرف ته د عمران خان وکیلانو عمران خان ته د پی ټی آی ورکرانو حواله سره ویلي دي چې د پی ټی آی ورکران ستاسو د صحت او د ازادۍ د لپاره ډېرې دعاګانې کوي. په دې عمران خان ډېر زیات خوشحال شو او خپل وکیلانو ته وویل چې زه هم خپل ورکرانو د ازادۍ د لپاره په ځان باندې تکلیف تیروم دا چې جیل کې یم نو دا صرف او صرف د خپل ورکرانو د لپاره یم د پاکستان حقيقي ازادۍ د لپاره یم او زه راتلونکي چې کم زموږ نسل له کم زما ورکران دي دا غي د لپاره د سپیشل دعاګانې کوم. جی بل د کې پی کې چیف جسټس چې کوم دی د کې پی کې جسټس پېښور های کورټ هغه د پی ټی آی ته د جلسو کولو اجازه هم ورکړه چې دا هم یو غټ بریکینګ نیوز دی او د پاکستان پیپلز پارټي هم د عمران خان په حق کې غټه خبره کړې ده. بلاول بوټو ویل دي چې مونږ پر روان الیکشن کې ماینس عمران خان فارمولا نه منو. جی دا الریډي تاسو له معلومه چې پاکستان پیپلز پارټي کوشش کوي چې پی ټی آی سره دغه کې اتحاد وکړي. کچاري پی ټی آی باندې د دومره ډیر کیسونه نه وي د دومره ډیر تکالیف ول نه وي دومره ډیر مصیبتونه نه وي نو د الیکشن کې به ضرور پی ټی آی او پاکستان پیپلز پارټي لاس ملاولو دی به اتحاد کولو. جی خو چون کې عمران خان باندې او ماغه تکلیفات دي او ماغه کیسز دي نو دا غي په وجه پاکستان پیپلز پارټي هم عمران خان سره حواله سره خبرې کړې دي چې کله هم عمران خان ریلیشن تاسو وګورئ چې دا بلاول بوټو یا زرداری چې کوم د عمران خان سره به ضرور ملاقات کوي. بل چې تاسو لکه خبره موقع چې امیر مقام نواز شریف د خپل گاډي نه کوس کړی دی او د امیر مقام په ځای ځان سره خپل لور په گاډي کې نو دا بالکل حقیقت ته چې دا نن ټول ورځ په سوشل میډیا باندې امیر مقام ټرول شوی هم دی چې نواز شریف د خپل گاډي نه راکوس کړی دی. نو دا اپډیټس په دې ویډیو کې د ویډیو کتلو زیات مننه. جی والسلام.